على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. ما درته ویلو چې د دې پنځو مباحثونو د دې وو مباحثونو وروسته پنځه مباحث نورم ذکر کوو. یو مبحث پدې کې و چې هل يجوز التفسير بالرأي، آیا تفسیر بالرأي جایز دی کنه دی جایز. دویم بحث د محکم او د متشابه په تعریفاتو کې، او دریم بحث په قدم القرآن و حدوثه کې دی چې قرآن قدیم دی او که حادث دی. نو د معتزله او پنیز باندې قرآن حادث دی، او د دوی دلیل دا دی چې قرآن کریم مرکب دی د اصوات او د حروفونه، او اصوات او حروفو کې ترتیب دی، او چې پچا کې ترتیب وي هغه حادث وي. قرآن کریم د حادث نه مرکب شو، مرکب د حادث نه حادثي، نو قرآن حادث شو. او د اهل سنت والجماعت پنیز باندې قرآن قدیم دی. اهل سنت والجماعت باندې اعتراض راځي، دا د معتزله او د دلیل اعتراض به راځي چې قرآن خو مرکب دی د اصوات او د حروفونه، او اصوات او حروفو کې ترتیب دی چې پچا کې ترتیب دا خو حادثي، نو قرآن ته حادث ویل پکار دی. نو اهل سنت والجماعت جواب کوي چې قرآنونه دو دي، یو قرآن نفسي دی او یو قرآن لفظي دی. د معتزله او دلیل په دې قرآن لفظي کې جاری کیږي، او قرآن لفظي حادث دی. او موږ چې قدیم وایو نو قرآن نفسي ته وایو، او قرآن نفسي کې اصوات او حروف نشته، نو قرآن نفسي قدیم دی، او قرآن لفظي چې دی دا حادث دی. نو تاسو شرع قید کې وایي کلام په دوه قسمه دی، کلام نفسي او کلام لفظي. کلام لفظي حادث دی او کلام نفسي قدیم دی. اصل اختلاف اوس دې تراغلو چې کلام نفسي شته کنه. کلام نفسي که ثابت شي نو دا خو اتفاقا قدیم دی، او که کلام نفسي ثابت نشي نو بیا خو کلام لفظي یوازې پاتې شو، دا خو اتفاقا به حادث دی. نو اصل اختلاف پدې کې دی چې کلام نفسي موجود دی کنه دی موجود. نو اهل سنت والجماعت وایي چې کلام نفسي شته، او معتزله وایي چې کلام نفسي نشته. نو اوس به موږ څلور دلایل ذکر کوو چې کلام نفسي موجود دی. اول دلیل ورته بداهت دی. بداهت دا دی، دا زما وجدان د دې شاهدی ورکوي چې کلام نفسي موجود دی. زه د شپې کتاب ګورم، دا ټول درس په خپل ذهن کې جوړوم، او سبا ته به کلام لفظي په طریقه بیانوم. نو مخکې کلام نفسي شو، وروسته کلام لفظي شو. تاسو چې چاته درس وایي د شپې مطالعه کوئ، دا تقریر په ذهن کې جوړوي کنه. دا تقریر چې په ذهن کې جوړ شي دا کلام نفسي، وروسته چې بیا بیان شي دا کلام لفظي. نو یو دلیل ورته بداهت او وجدان دی. دویم دلیل ورته دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو پیغمبر علیه السلام لا دفن شوی نو، چې د انصارو او د مهاجرینو اختلاف په امیر کې راغلو چې امیر به د چا نه. انصارو ویلي منا امیر ومنکم امیر، دو امیران وي، یو به انصاری وي یو به مهاجری وي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما او ابو بکر صدیق رضی الله عنه دواړه د انصارو طرف ته ور روان شو چې تفاهم ورسره وکړو. نو فرمایي چې کله ورتلو نو انی زورت فی نفسی کلاما، ما پزړه کې یو تقریر جوړ کړو، په دې لار کې مې پزړه کې یو تقریر جوړ کړو چې دا تقریر به ز انصارو ته کوم. چې کله الته ورغلو ابو بکر صدیق صاحب تقریر وکړو، نو هغه زما د زړه ټولې خبرې وکړې، زما چې څه غوښته هغه ټولې ویلې، ما ته څه پرې نه ښوده. نو ګوره انی زورت فی نفسی کلاما، دا کلام نفسي شو کنه. دریم عربان وایي ان الکلام لفی الفؤاد وقد جعل اللسان علیه دلیلا. اصل کلام په زړه کې دی، او دا د ژبې کلام دا د زړه په کلام باندې دلیل دی. او څلورم دلیل دا دی چې په سورۃ یوسف کې الله پاک فرمایي چې کله د یوسف علی السلام ورونو داسې ویلي ان سرق فقط کله یوسف علی السلام غلا کړي، څنګه آیات ته فقط سرق اخ له من قبل، ابن یمین که غلا کړي وي نو د دې ورور بل هغه غلا کړي وو. فاسرها یوسف فی نفسه، نو یوسف علی السلام دا خبره پزړه کې پټ کړه، ولم يبدها لهم، دوی ته ښکارا نکړه. قال ورتوی فرمایل انتم شر مکان، دا خو ښکارا کړه. قال انتم شر مکان، تعرض راغی کنه
اسرها یوسف فی نفسه د دې معنا دا چې ښکارې نکړه او قال انتم شر مکانا د دې معنا خدا د چې ښکارې کړه نو د دې قال نه قول لفظي نه دی مراد بلکې قول نفسي مراد دی زړه کې ویلي چې انتم شر مکانا تاسو په اعتبار د مرتبه ډیر بد خلک نو دا د زړه خبره و د خلی خبره نه و نو کلام نفسي ثابت دی دا کلام نفسي د الله صفت دی قدیم دی او دا کلام لفظي د الله صفت دی خدا حادث دی د دوړو په مابین کې فرق دی کلام نفسي د الله پاک پورې قائم دی د الله صفت دی د الله پاک پورې قائم دی کلام لفظي د الله صفت دی په دې معنا چې مخلوق بلا واسطه دی الله پیدا کړي بلا واسطه موتیم پیدا کړیو او بلا واسطه بل بحث په ضرورت او تفسیر القرآن تفسیر ته څه ضرورت ده ګوره کله کله تفسیر ته ضرورت لوجد فضیلت د مصنف نوي مصنف کاملی هغه حقایق او دقایق په مختصر الفاظو کې ذکر کوي به مخاطب ور باندې نه پويږي نو تفسیر ته ضرورت راشي دا قوي علماء چې کوم کتابونه لیکلي دي نو هغه یو اشاره لیکلي وي د په ذهن کې د دې اشارې تشریح نو په دې اشاره به طالب نه پويږي نو به تشریح ته ضرورت راشي نو ګوره مصنف چې کله کامل وي نو د خپل کمال د وجنه حقایق او دقایق په مختصر الفاظو کې ذکر کوي به مخاطب ور باندې نه پويږي نو تفسیر ته ضرورت راشي دویم کله کله مصنف بعض شرایط او مکملات پریدي د ظهور د وجنه د ظاهري خو بل چاته خفي وي نو تفسیر ته ضرورت راشي چې ظاهري کی او کله کله داسې وي چې یو لفظ مصنف ذکر کړي وي او داغه د لپاره مختلفي معناګانی وي نو تفسیر او تشریح ته ضرورت چې تعین د ما هو المراد دا ضرورت تفسیر القرآن کیفیت النزول بل بحث کیفیت النزول قران کریم په کوم کیفیت پیغمبر علی السلام ته نازل شو نو ګوره د قران د لپاره دوه نزول دي اول د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته دا کوم ترتیب باندې چې موږ تلاوت کوو داسې ترتیب باندې ټول قران یکدم راغلو د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته نو دا ترتیب توقیفي دی او دویم نزول بیا د اسمان نه د پیغمبر علی السلام ته په 23 کالو کې په دې 23 کالو کې درې اتیا سورته د هجرت نه مخکې نازل شو یو دیر سورته د هجرت نه وروسته نازل شو یو دیر سورتونه چې دي مدني دي او درې اتیا سورتونه چې دي د مکی دي په مکه مکرمه کې اول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق ده او آخر ما نزل په دې کې اختلاف ده چې په مکه کې آخر کوم آیات نازل شوه ده نو څوک کوئی سورته عنکبوت ده څوک کوئی سورته مؤمنین ده او څوک کوئی سورته تطفیف ده آخر ما نزل فی مکه او په مدینه منوره کې اول ما نزل سوره بقره ده او آخر ما نزل سوره مائده ده اول على الاطلاق د ټول قران اول اقرا ده او اخر ده آیات کریمه ده چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله اخر ده آیات کریمه نازل شو سوره فاتحه کی شروع کو سوره فاتحه بعض علما وای مکی سوره ده بعض علما وای دا مدنی سوره ده راجح دا ده چې سوره فاتحه مکه کې نازله شوې و مدینه کې نازله شوې ده دوه ځله نازله شوې ده سورتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره اخیری بحث درته کوم په مقدمه کې سورتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره په څلور قسمه دي بعضی سورتونه داسې دي چې ناسخ او منسوخ دواړه پکې شته دا 25 سورته دي 25 سورته داسې دي چې ناسخ هم پکې دي منسوخ هم پکې دي دوهم بعضی سورتونه داسې دي چې فقط منسوخ پکې وي ناسخ پکې نه وي دا 3 سورتونه دي دریم بعضی سورتونه داسې دي چې فقط ناسخ پکې دي منسوخات پکې نشته دا شپږ سورتونه دي څلورم بعضی سورتونه داسې دي چې یوم پکې نشته دا 40 سورته دي نو ټول یو 14 سورته متن به سبا کوو